أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے اے د ایمان خاوندانو لا تتبعوا خطوات الشیطان تابداری مکوی تاسو د قدمونو د شیطان یعنی مزی تاسو پا نقش قدم د شیطان ومن يتبع خطوات الشیطان او چاچ تابداری وکڑا د قدمونو د شیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر پس بیشک دا شیطان حکم کوي بالفحشاء د گندگی والمنکر او د ناروا د ناجائز کارونو ولولا فضل الله علیکم او کچرتنوے فضل د اللہ پتاسو باندے ورحمته او رحمت د اللہ تعالی ما زکا منکم ننبو پاک شویستاسونا من احد حصوک ابدا ہمیشہ دبارا ولیکن اللہ یزکی لیکن اللہ تعالی پاکوی من یشاء ہاغ چالرچ اغاڑی واللہ سمیع علیم او دے اللہ تعالی اوریدن کے او پوہا ولا یأتل اولو الفضل منکم او قسم دی نخوری خاوندان د فضیلت خاوندان د مرتبے منکم ستاسنا والسعت او خاوندان د فراخی ایؤتو چی ور نکڑی دوی اولی القربا خاوندانو دا رشتداری تا رشتدارانو تا والمساکین او مسکنانو تا والمہاجرین فی سبیل اللہ او مہاجرین تا چی دی پلار دا اللہ کے سخیر و خیرات ولیعفو پکار دا چی معافی وکڑی دوی ولیصفحو او پکار دا چی درگزر وکڑی چشم پوشی وکڑی دوی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم آیا نخو خوی تاسو چی معاف کی اللہ تعالی تاسو لرا واللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخن کے او مہربانا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بے شک ہاغ کسان یرمون المحصنات چے تہمتن لگوی پاک پاک دامنو خزو الغافلات او پاغی بے خبر زنانو پاغی بے خبر د گناہنا المؤمنات او پاغی مومنات خزو مومن خزو لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنت کرلے شوے دے پا دوی باندے پا دنیا کے او پا آخرت کے ولہم عذاب عظیم او ویبد دوی دپارا عذاب لوئی یوم تشہد علیہم ویرگا دہاغ ورزنا یا یاد کہاغ ورزلرا تشہد علیہم چی گواہی بوکی پدوی السنتهم جبد دوی و ایدیہم او لاسند دوی و ارجلهم او خپید دوی بما کانو یعملون بسبب دے چی دوی بکم عملون کول یوم اذن پدغ ورز یوفیہم اللہ پورا باور کړي الله تعالی دوی ته
دینهم الحق اغا بدل د دوی الحق پرشتیا سرا یا اغا بدل د دوی په انصاف سرا ویعلمون او پوه بشي دوی ان الله هو الحق المبین چې بشک دې دغه الله تعالی حق ذات او واضح کون کې ذات حقیقی ذات او واضح کون کې حق لرا الخبیثات للخبیثین گندا اخلاق گندا عادتنا یا گندا زنانا للخبیثین دی د پار د گندو سړو والخبیثون او گندا سړی للخبیثات دی د پار د گندو اخلاقو د گندو عادتونو او د گندو خزو والطیبات او پاکیزه اخلاق پاکیزه عادتنا یا پاک دامنی پاکیزه زنانا للطیبین دی د پار د پاکو سړو والطیبون او پاک سړی للطیبات دی د پار د پاکو اخلاقو د پاکو عادتونو او د پاکو زنانو اولئک مبرؤون دا کسان یعنی دا پاکان خلق مبرؤون دوی پاک کړل شوی دي مما د هاغ سنا یقولون چې وای دغه گند خلق لهم مغفرة ورزق کریم وی بد دوی د پاره بخنا او رزق عزت من